چې دا یو کال تیر شو نو دا تیر نشو بلکې دا زما د زندګۍ نه کټ شو عبادت اونکو څنګه چې د عبادت حق ما هغه شانتي ته خوشاله نه کړې څنګه چې تار خوشالول پکارو چې کال تیر شو اوس به محرم راشي او نوې کال به چالو شي نو ما په دې تیر شوي کال کې څه وکړم څنګه ګناه کوي بیا دې دروغ څنګه وایي دې پردې مال څنګه خوري دې رشوت څنګه اخلي بیا څه غم نشته چې کال بدل شو موږ تاسو ځان له مخې ته یو کلک عزم وکړو چې ان شاء الله د اوس نه به کلک عزم زه دا کوم چې پنځه وخته به پابندۍ سره مونځ کوم مونځ به نه قضا کوم که هر قسمه حالت را باندې راشي مونځ به څه کوم مونځ به پابندۍ سره باجماعت کوم که ماښامه پورې لګیا یم منډې دي قرآن له را سره ټیم نشته اوس به انشاءالله زه روزانه کم از کم چې یو سپاره نه وي نو نیمه خو به کم از کم وام کنه تیر شوي کال کې رانه غفلت شوی دی مور پلار رانه خفه ورونه رشته داران رانه خفه اوس یو کلک عزم وکړم چې زه خلکو ته خیر رسوم دې رضا کړم چې دا یو کال تیر شو نو دا تیر نه شو بلکې دا زما د زندګۍ نه کټ شو یو کال زمونږ د ژوند او د زندګۍ نه کټ شه لاړو لږ په دې تیر شوي کال باندې د خپلو اعمالو محاسبه وکړو چې په تیر شوي کال کې مې څومره اعمال کړي دي په تیر شوي کال کې مې تلاوت څومره کړی دی په دې تیر شوي کال کې مې اعمال څومره کړي دي منځونه مې څومره کړي دي صدقات مې څومره کړي دي خیراتونه مې څومره کړي دي دغه رنګې خلکو ته مې څومره خیر رسولی دی لږ محاسبه د ځان سره وکړو یا تیر شوی کال تیر شو او اوس به بل راشي نو ما په دې کې څومره الله ناراضه کړی دی منځونه رانه قضا شوي دي کال تیر شو یو قرآن مې پکې ختم نه کړ د رمضان روژې پکې تیرې شوې هغه مې هم سمې نه وې نیسلې هغه تراویح مې هم سمې نه وې کړې نور اعمال مې هم رانه ګډوډ شوي دي ګناهونه رانه شوي دي خطاګانې رانه شوي دي نو د کال بدلېدل د آینده کال ځان ته مخې ته سړی کارونه کیږي چې دې کال کې رانه غفلت شوی دی او په دې آینده کال کې به زه دا کارونه کوم او که کم وخت کم غفلت زمونږ نه په تیر شوي کال کې شوی دی په هغې سپما نشي سړی الله ته متوجه شي په خپلو ګناهونو باندې توبه وباسي چې الله زه تا پیدا کړی وما صحت دې را کړی و دولت دې را کړی و بچي دې را کړي و خوشحالۍ دې را کړې وې ما هغه شان عبادت اونکو څنګه چې د عبادت حق و ما هغه شانتي ته خوشاله نه کړې څنګه چې تار خوشالول پکارو ما هغه شان د ګناه نه ځان ونه ساته څنګه چې ستا پیغمبر ویلو ما د قرآن او د دین او د احادیثو هغه شان حق ادا نه کړ څنګه چې ستا او ستا پیغمبر موږ ته وینا وه نو لږ په ژوند باندې محاسبه د ځان سره وکړو ځکه رسول الله مبارک هم فرمایي کنه چې هوښیار په تاسو کې هغه دی چې په مخ کې ځي او دا نه چې صرف د دنیا سوچ کوي د ګاډو سوچ کوي او د بنګلو سوچ کوي او د ځمکو سوچ کوي او د پیسو سوچ کوي بلکې هوښیار په تاسو کې هغه دی چې د ځان او د خپل عمل سوچ کوي او د خپل آخرت سوچ کوي د خپل قبر سوچ کوي الله ته د پیشۍ سوچ کوي الله ته د مخامخ ته ودرېدو سوچ کوي چې ژوند مې تېره شو زندګي مې تېره شوه اوس وړوکې نه یم بالغ یم سهار شي او ماښام شي او هفته تېره شي او میاشت تېر شي او کلونه بدل شي او ځان سره لږ سترګې پټې کړي چې زندګي ما څه کې تېره کړله نن ورځ کې مې کم کارونه داسې وکړل چې په ډېر لکه خوشحاله یم چې او زما دا کارونه الله خو څه کې چې زما د دې پلار مخې ته پیش کولی شم او که نه او زما کارونه زما عمل الله خو څه کې چې زما په چم ګاونډ کې د مشرانو مخې ته کو زما د عمل مخې ته راشي نو ای به زما په باره کې څه وایي یعنې بعضې خلک او بعضې انسانان داسې ګناهونو کې اخته وي پټ په پټه باندې چې هغه وایي که
پلار مې نه دی خبر، رور مې نه دی خبر، ګاونډي مې نه دی خبر چې زه څنګه کار کوم، څنګه عمل کوم، څنګه پیسې ګټم. بس ځان سره د هغه خپل حساب کتاب وي. نو که زما د دې عمل نه او زما د دې کار نه زما پلار خبر شي، زما رور خبر شي، زما ګاونډي خبر شي، نو آیا زما د پلار به په دې عمل خوشحاله شي که نه؟ زما مشر به زما په دې عمل خوشحاله وي که نه؟ نو لږ ځان سره سوچ وکړه که ستا په دې عمل ستا مشران نیکان خلک وایي چې او دا کار در ټیک کړی دی، دا خپل زړه د دم وایي چې او په ټیکئ، نو بیا هم فایده ده او خیر دی. نو رسول الله مبارک فرمایي چې هوښیار په تاسو کې هغه دی چې د ځان سره حساب کوي. د ځان سره لږ حساب پکار دی چې کال تیر شو، اوس به محرم راشي او نوی کال به چالو شي. نو ما په دې تیر شوي کال کې څه وکړل؟ څومره غفلت رانه وشو، څومره کمې کوتاهۍ رانه وشو، څومره مې وخت ضایع کړ. او د آینده کال د مخکې کال دپاره ځان ته یو کلک عزم وکړي چې تیر شوی عمر رانه په غفلت کې تیر شو، نو اوس مې دا کلک عزم او اراده ده چې بس دی، ګناه پرېږدم، د خپل عمل ترستومه او دغه رنګې چې دی نو هغه کارونه به کوم چې کوم باندې به زما د الله خوشحالېږي. زه وایم چې کوم کس ته آخرت مخې ته وي او کوم کس ته قبر مخې ته وي او کوم کس ته د الله مخې ته پیشي مخې ته وي او کوم کس ته د الله مخې ته ودرېده مخې ته وي او دا څومره مخلوقات دی د آدم علیه السلام نه والې تر قیامته پورې چې د دوی مخکې به زمونږ او ستاسو حساب کتاب کېږي، دا زمونږ عملونه به الله ته ښکاره کېږي. ځوان دی څنګه ګناه کوي، بیا دی دروغ څنګه وایي، دی پردی مال څنګه خوري، دی رشوت څنګه اخلي، بیا څه غم نشته چې دنیا کې خو که زما پلار دی، زما رور دی، زما ګاونډي دی، زما په دې بد عمل باندې ښه خبرداره دی، خو چونکې ما په لاسو کې زور دی، ما سر طاقت دی، ما سر پیسې دي، نو ما له څوک مخه نشي والی. خو هغه ما ته غږ کوي چې دا غلطه کې، نو زما کې دومره زور شته چې غب پې کومه. د ده په زړه کې دا یره نشته چې واقعي دا خو د دنیا ده، نو دې قبر کې به راله جواب څوک ورکوي؟ آخرت کې مې چې الله ځان ته مخې ته ودرئ او تپوس رانه کوي چې وایه بنده 40 50 شپېته کاله مې در کړي، دا عمل دې ولې داسې کړی دی، دا دې ولې داسې کړي دي، دا دې حرام ولې خوړلی دي، دا دې سود ولې کړی دی، دا دې رشوت ولې اغستی دی، دا دې ولې ګناه کړې ده، دا دې غیبت ولې کړی دی، دا دې دروغ ولې ویلي دي، دا دې غلا ولې کړې ده. نو چې الله وایه شابه، بیا به څه جواب ورکړو؟ سر به مو کته نیولې دغه شانتي. او الله قرآن کې وایي که نه چې بالکل خلک به غلې ولاړي، هېڅوک به سر قدرې نه اوچتوي. نو دا خبره ګورئ، اني ټایم هر ټایم ځان له بس مخې ته کول دي. ګورئ قبر ته تلل دي، آخرت ته تلل دي، قبر ځان له مخې ته کو، آخرت ځان له مخې ته کو، حشر مخې ته کو، د قیامت هغه سختۍ مخې ته کو چې ګورئ نه مو دا بچي په کار راځي، نه مو مور او پلار په کار راځي، نه مو ښځه په کار راځي، نه مو چمګاوڼ په کار راځي. سبا الله قرآن کې وایي که نه یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته واخیه، چې په دغه ورځ باندې به پلار دنه تښتي، ورور به دنه تښتي، خور به دنه تښتي، زوی به دنه تښتي، هر سړی به دنه منډه وایي. څه به دې په کار راځي؟ خپل عمل به دې په کار راځي. نو عمل ټیک کول. د خبرې خلاصه دا ده چې کال نوی شو، کال نوی کېږي، نو موږ په تیر شوي ژوند لږ نظر ور واچو، محاسبه د ځان سره وکړو او آینده ځان ته کلک عزم وکړو چې بس دی کو کمې کوتاهۍ د انسان نه کېږي. موږ انسانان یو، فرشتي نه یو، نبیان نه یو، انبیا نه یو، بلکې انسانان یو. خطاګانې به زموږ نه کېږي، کمې به رانه کېږي، کوتاهي به رانه کېږي. خو چې کله د انسان کمې کوتاهۍ او خطا وشي، نو پکار دا ده چې فوري طور باندې الله ته متوجه شي، په دې خپل کمی کوتاهي د الله نه معافي وغواړي. نو رسول الله مبارک دې کس ته هوښیار انسان وي چې دا سړی ډېر هوښیار دی. هوښیار ولې دی؟ که دنیا کې د ځان له تاوان وکړو، پیسې یې پرېښودې، پلار یې پرېښوده، ښځه یې پرېښوده، بچي یې پرېښودو، خو څه یې خوشحاله کړه؟ الله یې خوشحاله کړه، رسول الله یې خوشحاله کړه. نو د الله او د رسول خوشحالي به ده ته نجات ورکوي. او دغه رنګې که چېرې ته دنیا کې پلار خوشحاله، رور خوشحاله، عزیز رشته دار خوشحاله، او د هغې په مقابله کې تا خپل رب او خفه کو، د رسول الله سنت ته پرېښودل،
نو چونکې دنیا کې عارضي خوشحالي عارضي فایده تا ته میلاو شوه خو مقصدي څیز چې هغه د قبر ژوند دی او د آخرت ژوند دی هغه دې ځان له څه کړه هغه دې برباد کړو. نو گزارش د ټولو ملګرو خدمت کې دا دی چې کال بدل شو موږ تاسو ځان له مخې ته یو کلک عزم وکړو چې انشاءالله د اوس نه به کلک عزم زه دا کومه چې 15 وخته به پابندۍ سره مونځ کوم مونځ به نه قضا کوم که هر قسمه حالت را باندې راشي مونځ به څه کوم مونځ به پابندۍ سره باجماعت کومه. کال بدل شو که تیر شوي کال کې مې قرآن نه دی ویلی کمی رانه شوی دی دنیاوي کارونه مې ډېر کړي دي سهار نه ماښامه پورې لګیا یم منډې دي قرآن نه را سره ټیم نشته. اوس به انشاءالله زه روزانه کم از کم چې یو سپاره نه وي نو نیمه خو به کم از کم وام کنه. تیر شوي کال کې رانه غفلت شوی دی مور پلار رانه خفه وروڼه رشته داران رانه خفه اوس یو کلک عزم وکړم چې زه خلکو ته خیر رسوم دې رضا کړم. دغه رنګې تیر شوي کال کې رانه کمې کوتاهی شوی دی د ژوند او مرګ پته نه لګي نو آینده کال چې زه د دې کلک عزم وکړم ولې په نیتونو الله فیصلې کوي چې کلک عزم دې وکړو چې موږ به ګناه پرېږدو او د الله او د الله د رسول په خوشحالۍ والا عمل به کوو.